سلامونه ملګرو د مسلم لیگ نون یو سړی په لاهور های کورټ کې یو درخواست دایر کړی دی چې په پاکستان کې د څومره هم سوشل میډیا پلیټ فارمز دي دا د بند کړل شي، لکه یوټیوب دم بند شي، فیسبوک دم بند شي، انسټاګرام دم بند شي، ټویټر خو الریډي په پاکستان کې بین دی، دا ټول هر څه په پاکستان کې بین شي. جی دا د مسلم لیگ نون حکومت چې کوم دی د خپل ناکامیانو په ټولو د پاره مونږ پاکستاني عوام واپس د کانو دور تلېږي، دنیا کم ضلع ورسېده او مونږ پاکستانیان ګوره مونږ پاکستانیان څومره هم کانټنټ کریټرز دي ای یوټیوب یا د یوټیوب سټیم مخکې په پاکستان کې بینو، اوس د یوټیوب چې کم آفیسز دي هغه په انډیا کې شته دي، د فیسبوک آفیسز په انډیا کې شته دي، فیسبوک مونټایزیشن په پاکستان کې نشته دی، په انډیا کې شته دی، زمونږ گاونډی ملک دی خو په ټیکنالوژي کې مونږ نه مخکې دی. دغه څومره هم پلیټ فارمز دي سوشل میډیا پلیټ فارمز دی له هم پته چې پاکستان کې سیاسي حالات خراب دي، کچې مونږ دغه خپل انویسټمنټ وکړو سبب را پاسې هر څه بین کړی وي. نو ګوره داسې خلک هم شته چې دی وایي دا سوشل میډیا دی بند کړل شي. ګوره د دې سوشل میډیا په وجه باندې دنیا نه یو ګلوبل ویلیج جوړ دی، دا خبر چې کوم دی په سکندونو کې یو ګوټ نه بل ګوټ لورسي، د هر څه نه سړی خبر شي. که یو طرف ته سوشل میډیا غلط استعمال مونږ خلک او نور خو صحیح استعمال کوي، د ډېرې فائدې دي خو مونږ خو فائدې نه مونږ خو غلط استعمال کوو، نو مونږ له ځکه فائدې نه ښکاري. نو ګوره داسې خلک هم شته چې د پاکستان غریب عوام چې کوم دی دا واپس د کانو دور ته لېږي، وایي دا سوشل میډیا دی بند. خیر دا خو امپوسیبل ده چې بند شي، خو دا یو درخواست هم په لاهور های کورټ کې جمع شوی دی.